تفسیر مصطلح الحدیث سبق نمبر 42 کې مزید مدیغه ولا خبر خایسی غلدا وغیره او د تحمل لقوم قسمونه مویلیو ورپسې کوم قسم ده پنځم نمبر ده الکتابه لیکل کول د لیکل ولا څه حکم ده او څه طریقه صيغه دي وسم ده خای صورتها ايكتب الشيخ مسموعه لحاضرن شیخ خپل مسموعات ولی کی حاضر طالب علم ته اغنا بعد او غایب یا غایب موجود نه به خط په خپل خط سره عمره امر ورکی لیکلی صدا دی مو طرف ندی بیا دا په دوا قسمه ده اجازات به سره علی گلی ک نبی لګلی انواعه وهي نوعان مقرونه بالاجازه دی کتابت سره اجازه تم یا بنی که اجازه تر کې د کاجستو کما كتبت لك کوم ته لیکلي دي سره اجازه هم درکړ دی الیک و نحو ذلك مجرد عن الاجازه اجازه پکې نه کې یكتب له بعض الحديث لك زنه حدیثونه ود لیکلي او يرسلها له وروايستي ولا جزء بروايه خود روایت ولا اجازه توونه کی حکم الروایت به هدا کتابت چې ته د سیوشي لکه یو غته شي شیخ ته محدث ته د بلنا د دې څه حکم یا غده پاره چې عمل مقرونه بالاجازه پر روایت بیا صحیحه چې کوم سره اجازه وی هغه روایت صحیح وهي په صحت والقوه كالمناوله المقرونه دا په صحت او قوت کې هغه درجه ویلې لکه کوم مناوله چې اجازه سره مقرونه وي واما المجرده عن الاجازه هغه چې اجازه نه خلی وي فمنع الروايه بها قوم زن علماء د دې روایت منع کړي دي وجز اخرون زن اجازه ور کړي دي والصحيح والجواز عند اهل الحديث وزن علماء حدیث وی چې ندی سره روایت کول جایز دي لشعارها بمعنى الاجازه ځکه چې دغه د اجازه ولا معنا ورکی وي هل تشترط البينه لاعتماد الخط ام لا بل خبره تخی چې د کوم خط دي ته رلګل شیخ نه پته سلګي الخط يشبه الخط الصوت يشبه الصوت کله کله د یو سړي واز بل پرشان دي د یو سړي لیکل د بل پرشان دي د پته څنګه لګو چې دا د پلني خاصوي د لپاره بینه شرط او کنه د شرط وای چې اشترط بعضهم البينه على الخط زن علماء د دې بینه شرط لګوري دا ودعوا ان الخط يشبه الخط غیر چې دا خط سره مشابه او قول ضعيف خدا ضعیف قول دی ومنهم من قال زن علماء شيخ بمعرفه المكتوب اليه خط الكاتب چې مکتوب الیه بس دا کاتب خط پیژنې دا کافی ده لأن خط الانسان لشته بغیر دی ولا خط بل سره نه ګډوډیږي او هو صحیح هم د ټیک خبره ده الفاظ الاداء چې کله د کتابت ولا ادایګي ته کې خبره خې چې مته فلنی لیکلي د سیدی بلا څنګه بچاته ایت التصدیق بلفظ الكتابه لکه کتابت ولا التصریح د کی چې كتب الی فلان سی وای قالتان بلفظ بالفاظ السماع والقراءه مقيده يد السماع والالفاظ وی ورکی خو سما سرا سرا د کتابت ولا ټکی پکې وی همدا شی ته کده کړه اټ کې دی ویلو کتابت لټکی وسره د مقید وي بغیر د قید نه مطلقاً نشي ذکر کوله لکه چې حدثني فلان کتاب مته بلني خېلی د څنګه خېلی کتابتن در لګل یو د خبره او خبرنه فلان نه خبر رکړ دی معنا ته په خلی نو ویلی معنا کتابتن کتابت په شکل کې له خبر رکړیو الاعلام شپږم نمبر شی مسره تحمل ولا صورت اغا د اعلام اعلام واضح هذا لفظ نواضح هذا سوره يخبر الشيخ والطالب ان هذا الحديث وهذا الكتاب سماعه اعلام دي دل شلکا شیخ بل طالب حدیث ته خای چې دا حدیث یا دا کتاب چې د ما اوریدل د زما سماعات او کیرتی مسموعات کې ندی شان دي کتاب وغیرہ متل شکل خبرتیا ورکړل شي دی روایت کول شي کنه شي کولې وغیرہ حکم الروایت به اختلف العلماء في حكم الروايه بالاعلام على قولين علماء دوا قولون چې اعلام ولا روایت کول څه حکم دی الجواز يقول ده چې جائز دی او قول كثير من اصحاب الحديث والفقه والاصول اکثر علماء محدثین فقهاء اصوليين وایي چې د شی تشیان روایت کول صحیح وي نمبر 2 عدم الجواز نه دی جایز چې د شیان روایت وکي او قال غیر واحد من المحدثين وغيرهم دا د ډیرو حدیث محدثین قول له صحیح ودا صحیح خبر ده لانه قد يعلم الشيخ ان هذا الحديث روايه لكن لا تجوز لخلل فيه دي تکله کله الشيخ یو کس تخای چې د زما روایت ما اوریدل دي وغیرہ خو جایز بنی ویلي څه خلل به پکې نعم لو جاز بروايتي ها کته تخپل اجازه تم درکې وسره
اجازت روایت بیا څه خبره نشته روایت جایز دی الفاظ لا دا کله چې د اعلام صورت دي کې څنګه الفاظ وایي دسی وایي یقول فی لدی اعلمنی شیخی بکذا زما شیخ ماته دسی شي خبر را کړی دی وم نمبر قسم دی موږ سره الوصیت وصیت کول چې شیخ محدث وصیت وکي صورت د دې شکل سره د شیتی لکه یوسی شیخ عند موت او سفره چې شیخ کله مړ کېدو هغه ټیم کې وفات کېدو یا په سفر روانو چې کې دې شي بده خواران شي یا ډېر ټیم به پکې تیر شي له شخص یو سړی ته وصیت وکړو به کتاب من کتبه التي يرويها چې کوم کتابونو کې دی کتاب روایت کولو دا غوله وصیت وکړي چې دا فلانی ته موصیت شو چې د دې روایت وغیرہ دی کوي حکم الروایت به حدد شی تشیان روایت کول څه حکم دی الجواز چې دا جایز ده او هو قول لبعض السلف د دې بس سلف قول دی غلط خود صحیح خبرنده لانه اوسع له بالکتاب د کتاب وصیت ولا کړی دی نه ولا مثل بروایت روایت وصیت خو ولا نه کړه عدم الجواز خبره ده چې د سید او ثواب سي امداد چې دی روایت نه کی الفاظ لدا الفاظ د دیږي بسنګ کې یقول او سئلی فلان بکذا فلانی مدد شي وصیت کړي او حدثني فلان وصیتا اتم نمبر قسم سره د تحمل د طرق تحمل کې الوجاده بکسر الواو مصدر وجد يجد وجاده مصدر ده وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب دا مصدر جوړ شوی دی کنه نه نیو प्रोडक्ट से न्यू प्रोडक्ट غیر مسموع عرب लोगों से इस तरह का नहीं सुना गया विजाद دا مصدر سے ولایا وجاد نهایت هایا کلایا وغیرہ د شی الفاظ شکل سی د شی توازن نشته مو سره د وجاد سي دي چې جوړ شوی دي صورتها ايجد الطالب حديث بخط الشيخ يرويها يعرف الطالب خطه چې طالب حدیث وی هغه د خپل شیخ ولا په خط سره او پیژنې دا پلاني شیخ حدیث دي او خمسداري پیژنې دا دی خط دی وليس له سماع منه خدا شي نه تنیر د نور کړدلې ځنه خبره خدای کمی چې مندلې د نیر دلی ولا اجازه می وتنی ملو بدغه ولا روایت کی حکم الروایت بها الروایت بالاجازه من باب المنقطع لكن فيها نوع اتصال چې د منقطع باب نشمرل شي منقطع حدیثونه چې لک ځان دی په کې اتصال وي ځکه چې د خپل شیخ خبري وي الفاظ لداء بها يقول الواجد کله چې واجد و خبره بنه د شي ته وجدت بخط فلان د فلانکی خط تر ما د حدیثونه مندل او دی لیکل او دی خط باندې موجود وو قرات بخط فلان کذا ثم يسوق الاسناد المتن به بغنبات سند او متن بینه دې پرې ویګه خبره مونږه پریخ اوسنن پکې مزید بحث کو البحث الثالث کتابه الحديث والضبط والتصنيف فيه كتابه حديث د دې ضبط کول یا د ول وغیرہ محفوظول او په دې کې تصنیف کول حکم کتابه الحديث اختلف سلف من الصحابه والتابعين في كتابه الحديث على اقوال سلف علماء صحابه او تابعین اختلاف کړو په کتابه حدیث کې څو قولونه فکرها بعضهم زن علماء چې د دې لیکندې ونه کړل شي منهم ابن عمر او ابن مسعود و زید بن ثابت دا کسان چې قران کریم سره خلط را نشي هغه ټیم کې قران کریم نو لیکل شوی اول دور خبره وکي نمبر 2 اباح بعضهم زنا مباح کړل منهم عبد الله بن عمر انس عمر بن عبد العزيز رحم الله اکثر الصحابه تل شو دي کړل شي او کتابت حدیث د پر خپل دورونه دي اهل صحابه کې کتابت حدیث شو به صغار زمانه کې شو به تابعین تبع تابعین به اخر صحه ست وجود کړه ل وغیرہ نور کتابونه دینه محکم نور کتابونه لیکل شو مسانید دریم نمبر قول د ثم مجمع بعد ذلك على جواز بتول پر جمع شو لزال الخلاف او اختلاف ختم شو د دې لیکل صحیح دي او کوم خلک چې د شوی چې د جمی پیداوار دي اجامیان وغیرہ لیکلي ډیر شان پکې ګډوډ کړي دي ګاډي وړي خبرې لیکلي ځان نه دا خبرې به ثبوت دي به دلیل دي ولو لم يدون الحديث في الكتب الاصواع في الاعصار المتاخره لا سيما في عصرنا چې کله حدیثونه په کتابونو کې اخر زمانه کې نو لیکل شي متأخرین په دور کې نو اوس خبرې دي او چې زیر شي او خصوصا خزمونګه دور کې چې د دین سره څه پروا نه لري هر چې د ټیم شتار شي د لپاره ځان پیدا کوي او دین شنه د لپاره سوګي ځدان پرېدا چې پیسې نشي پیدا کولای ځان خډر خوګ دي نمبر 2 سبب الاختلاف في حكم كتابته د حدیث په لیکل کې د علما حضراتو اختلاف چې کړي او ائمه يهودا
دی وجه سوا سبب الخلاف حكم كتابة أنه وردت أحاديث متعارضة في الإباحة والنهي. اصل کې حدیثونه رغلي او زنه متعارض سره کې چې حدیث وغیرہ مالک چالي کلی دی ډان کې وغیرہ د شي ته خبرې وي ناغه دی وجه نه ځنه کسان ویل چې لیکوي ځنل شي نه لیکو ځنه حدیثونو کې راځي تاسو حدیث حفاظت وکړي. حفاظت صرف پیداول نه کې حذافت الضبط بالکتاب الضبط بالصدر فمنها يحدث فكدادي حديث النهي ما رواه مسلم ان رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. معنا ملکه کلی کې د قران نسیم سره لیکلي اړان کوي ختم کوي دی په وجه ډیرو کسانو به صحیفه محبه کې لیکلي وي اړان کو دې دا معنا نه د چرنا مایل کوي معنا دا چې قران سره د خلط نشي دا مطلب یو. حديث الإباحة إباحتنا خدا ملمي چې ودی لیکل شي مخرجه البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتب لي ابي شاه چې ابو شاه د پر د حدیث ولې کې هم د سنوري خبرې دي ثابتيږي. وهناك حديث اخر في إباحة الكتابة منها الاذن لعبد الله بن عمر بكتابة الحديث. عبد الله بن عمر ته اجازه ملو شي دې پر متطبیق وکړو کنه الجمع بين حديث الإباحة وبين حديث النهي دي کې جمع راستل تطبیق کول توفیق راستل شیاری د پر خپل محمل ملاوشي. لقد جمع العلماء بين حديث النهي وبين حديث الإباحة على وجوه وڅو طریقو سره د حدیثو کې به تطبیق وکړل. منها یدا قال بعض العلماء فرمایلی جنا چې الاذن بالکتابه لمن خيف نسيانه للحديث کتابت ول اجازه ته چاته ملاوشي چې چاته د نسيان خطر چر نه هیر نشي. والنهي لمن امن النسيان او منغه چاته پر کلی هغه څوک دی ملک چې چانه هیر خطر نه وي. وخيف عليه اتكال الى خط اذا كتب او د دې خبر اندیشه کلی کی بس پم دی به باور شي به ذهن ته نه اچي. وقال بعض زنو دي دا تل کړه چې جاء النهي حين خيف اختلاط بالقران شکل قران سره د اختلاط خاطر وا ندی د پاره د شته وکړل. ثم جالسنا بالكتاب به اجازه ملاو شو کنه حين امن ذلك چې کله دی خبره امن شو ولا هذا يكون النهي منسوخا د کوم نهي د به منسوخه شمرل شي. خامختي چې ماذا يجب على كاتب الحديث حدیث لیکون کې د پاره څه شی واجب دي څه بکې څه احتیاطات وغیرہ دي څه خبر دي ماغه خای. ينبغي على كاتب الحديث كاتب حدیث ته مناسب واجب ده يصرف همته الى ضبطه وتحقيقه چې د کتاب حدیث لیکلو د پاره او تحقیق د پاره خپل همت مکمل خرج کی خپل توجه دي اسف ولا مخت ولا صحیح واړی شکلا و نقطا شکل سی ولي کې الفاظ ولا نقطې وغیرہ يؤمن معها اللبس چې التباس پکې ونشي ويشكل المشكل او مشکل ولا چې کم شدي خصوصا خبر دی اب جوتي او الفاظ غیر نقطو نه علاوه ارشي وضاحت بکې لسیم اسماء الاعلام اسماء اعلام چې کوم نامي وغیر د ابو سیلی کی چې گاډي وړي نشلن لا تدرك بما قبلها ولا بما بعدها د نامي د سیدي چې مخ تورست نه دی به اندازه نشي لګولای کنه جمله کې خو یو لفظ وی هغه به اندازه ولګي چې دا مطلب جوړیږي. ويكون خط واضحا على قواعد الخط المشهوره د خط کتابت چې کمی قیدی دي دغه مطابق به خط وی صفه ستره به لیکي. ولا يصطلح لنفس اصطلاحا خاصا برمز او ځان د پر خپل طرف اصطلاحات بنه کېږي چې رمز او د کوټ په شکل کې څوک پینه پويږي ليعرفه الناس چې صرف دا پويږي د شی تشانو پکې نه اچي. وينبغي يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء ذكره کله چې د پیغمبر سمنامه په حدیث کې رزینه الته کې بدرود شریف او تسلیم ولیکي. وليس ام من تکرار ذلك د بار بار لیکل نه بزن ستړ نشمر چې بس نشم لیکي ارزه کې څوک لیکي صلی الله علیه وسلم نه لیکي به ولا يتقيد في ذلك بما في الاصل ان كان ناقصا کچې ته ناقص وي ناغزه کې څه قید مې د پکې نه لګي. وکذا الثناء على الله سبحانه وتعالى چرته لا نور شل کې بالله ولا ثنا بين عز وجل وغير جل جلاله وغير شان دي کی. وکذا الترضي کچرته صحابه او نمر شل ترضي الله عنه دی وي والترحم او شي علماء نمر شل کې رحمه الله يي على الصحابه والعلماء ويكره الاقتصار على الصلاه وحدها سره د چې عليه الصلاه وبس وي یا صلی الله وی بس وسلم نو وی سره د مکروه ده. ويكره الاقتصار على الصلاه وحدها او التسليم وحده يصرف عليه السلام وی دا مکروه ده. كما يكره الرمز اليها بالصاد
یا صرف سواد ولیکي صلی الله د لپاره سواد سره اشاره کوي، صل عم ولیکي دا مکروه ده ونحوه مثل صل عم یعنی صلی الله علیه وسلم صلم. نبی علیہ السلام فرمای نبی علیہ السلام د سیونه وای وعليه يكتبها كاملتين پر دي لیکي چې صلی الله علیه وسلم یا علیه الصلاة والسلام. المقابله وكيفيتها مختی چې یجب على کاتب الحديث کاتب حدیث ته ضروری ده بعد الفراغ من کتابت چې کله کتابتو کی مقابله کتابی باصل چې د کم نه لیکل یا غباسل سره کمپیریزن مقابله کمپیرینګ به کوي میچینګ وکي سره کې چې صحیح دي نه دي څه فرق پکې شته که نشته چې اصل کم شیخ ولا کتابي ولو اخذوا عنه بطريق الاجازه اگر چې نه په اجازه سره رخصتي. وکیفیت المقابله طریقه دي دا ده ايمسك هو والشيخ كتابيه محل التسميع چې شیخ هم خپل کتاب رخصتي کوم ټی کې پڑھاول او کم تلمیذ یاغه دا کتاب رخصتي ویلو سما په حالت کې او تسمیع په حالت کې دا دواړه سره کې وو. ويكفي يقابل له ثقه اخر په وخت نه رسي بل څوک څخه متمد کس چې دواړه سره کې وګوري دي کې دا ټکی دي کې دا نقطې دي کې دا جملې دي خمسدار سره وګوري فرق پکې نه. حال القرات او بعد قرات نه مخي او رستي یا قرات ټیم کې کما يكفي مقابله بفرع مقابل باصل الشيخ یا د دې کتابو له مقابله په بل فرع سره کولای شي چې هغه مقابله په در شیخ ولا کتاب سره شي لکه شیخ کتاب سره بل کتاب کتل شي او دی په ماغه کتاب سره میچینګ وکړم صحیح ده کافی ده. مختی اصطلاحات فی کتابت الفاظ الاداء وغيرها دا ادایګي لکه الفاظ دي هغه په لیکل کې او غیره نور د شیان دي دا پر څه خاص اصطلاحات هم شته د علماء ماغه تخای. غلب على كثير من كتاب الحديث ډیر د حدیثو لیکون کې کسان چې کتاب د کاتب جمع چې هغه بنه دا خبر علي بشي چې الاختصار على الرمز په الفاظ الادا چې دا لدایګي لکه الفاظ د مختصر لیکي رمز غون اشاره وته کوي. فمن ذلك انهم يكتبون لك اول کې حدثنا لیکي کنه دی په ځای به حدثنا نه لیکي حدالتنا کټ کی صرف ثنا لیکي یا اخبارنا د صرف نون الف نا ولیکي یا اخبارنا د کنه صرف د سویل کې انا یا ارانا ولیکي خاتنا باتی نه ډیلیټ کی مانس کی نو ته قال وسره چې قال حدثنا قال اخبرنا وغير قال انبانا. ولكن ينبغي للقارئ قريته مناسبه د يتلفظ بها كلمه چې پورا کلمه بوای عند قراءته چې کله ته عبارت تیروي د شتبونه چې سنا قال سنا قال عبد الله بن سنا ابن قال حدثنا عبد الله بن شامد د مثلا مثال لك حدثنا پراوی ولا يجوز له ينطق بها كما هي مرسومه څنګه چې لیکل شي د کشان دی بنه وای چې انا یا انا مخت يبل لفظ متخي تحويل الاسناد الى اسناد اخر کله کله چې مونږه عبارت وای په مانس کې مونږ ترزي ح یا خو به ماده سره لیکلي سره د الف ماده یا بصرف حالي کلی شي دا چې کله تو وای کنه دا تیل شي تحويل السند الى سند منه یو سند بل ته سره اوړي لکه ویلاره بن راوړي بل ته ونه واوړي دې تحويل السند لشي دا به مونږ څنګه د سبل لګنی صحه سبي ح د شي ته تحويل السند نو وی تحويل السند الى اسناد اخر يرمزون له دي ته اشاره څنګه به ح په حاصر ينطق القارئ بها هكذا قريس به د شي ته شکل عبارت وي ح. نمبر 4 جرت العاده بحذف كلمه قال اکثر دینه کې د قال کلمه حذف تا کنه قال قلب ولا رباس ونخي بين رجال الاسناد خطا لکه د سند منځ کې کم رجال دي روات دي دوه منځ کې قال نشته وذلك لاجل الاختصار د اختصار د پر نه لیکل لكن ينبغي للقارئ التلفظ بها چې کله عبارت به تدشته مثل ګوره فبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك دشي قال بصر الرباسي فينبغي للقارئ يقول دشي قال اخبرنا مالك قال بصر دشي بنه ډایرک حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك دشي تبنه كما جرت العاده بحذف انه لكانه لفظ اکثر حذف کی په اخر الاسناد اختصارا سند په اخر کی انه قال دا ډایرک مو یشي قال رسول الله زنه ځکه انه وی وسره مثل لغته عن ابي هريره رضي الله عنه قال مو د شي کنه چې وراره سره روایت ته غیر دي د څه خونه د باز عن ابي هريره قال تنشيل عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال شي اغه ویل دي چې زمير خو بل راځي کوي بیا کنه
فينبغي للقارئ النطق دشي دوي أنه فيقول دشي أنه قال وذلك تسنيا للكلام من حيث الإعراب إعراب په اعتبار سره چې کلام صحیح شي